بعضې خلک دا تپوس کوي چې د مصافحې سنت طریقه هغه څنګه ده، په یو لاس باندې مصافحه کول سنت دي که په دوانو لاسو باندې؟ نو په دې کې ګوره یا ساتئ دا تپوس کولو والا وایي چې د هندوستان او د پاکستان علما په دوانو لاسو سره مصافحه کوي، خو د عربو چې کوم علما دي نو هغې په یو لاس باندې کولو ته مسنون وایي. نو ځان پوهې که د حدیثو په رڼا کې مصافحه په دوانه لاسو باندې کول دا سنت دي. لکه ګوره امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب بخاري شریف کې یو باب تړلی دی، باب الاخذ بالیدین، او د هغې لاندې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو اثر نقل کړی دی. د هغې روایت الفاظ دغه دي: حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبراء أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة. نګور دای کی حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا وی چې پیغمبر علیه السلام ما ته تشهود خوده، نو زما لاس د پیغمبر علیه السلام د دوانو لاسونو په منځ کې و. نو ګوره یو خو امام بخاري رحمت الله علیه په خپله باندې د دې نه یو قسم له استدلال کوي په دغه ترجمة الباب باندې، نو معلومیږي چې په دوانه لاسه باندې. بل ګوره دی کې بعضې خلک وایي چې وګوره عبدالله ابن مسعود خو یو لاس ورکړی و، په دې روایت کې داسې راغلی دي او تاسو ته استدلال کوئ چې په دوانه لاسه باندې مصافحه کول دي. نو ګوره یا ساته دا ستاسو د عقل مطابق خبره کیدی شي چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان عظیمه هستی او عظیم پیغمبر یو صحابي مبارک ته دوانه لاس ورکړي وي او صحابي هغه یو لاس ورکړي. حال دا چې صحابه کرامو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دومره عشق وسره چې مور او پلار، مال او جان او سر د هر څه نه تیرو او هر څه په پیغمبر اسلام باندې قربانول. یو صحابي داسې کله کولی شي چې پیغمبر اسلام 2 لاس ورکړي او دا صحابي مبارک ورته یو لاس ورکړي، داسې نشي کېدی.